ادنا. نو ګوره مولانا صاحب مخکې تیر شو عائشہ بی وای چې دینه مراد نبی پاک او جبرئیل دا دومره یو بل ته نږدې شو لکه د یو لیندۍ دوه کمان یا د یو کمان د دوو کمانو د یو کمان دوه قوسه دومره نږدې شو حیث الوتر من القوس څنګه چې دا دوه کمانه لیندۍ ته نږدې دي یعنی د نبی پاک او د جبرئیل په منځ کې دومره فاصله وه لکه د یو قوس لیندۍ دوه کمانه چې د هغې په منځ کې ډېره کمه فاصله یې ال و سوال دا پیدا کېږي چې تاسو دلته ووایئ چې دا نزدېکت د نبی پاک او د جبرئیل منځ کې ده چې د یو لیندۍ د دوو کمانونو په اندازه نږدې نو د دې آیات معنا به څنګه کوو فاوحا الی عبده ما اوحا نو دا بنده ضمیر نبی پاک ته راځي نبی علیہ السلام د جبرئیل بنده را که د الله بنده را او که دلته قرب وای د الله او د نبی منځ کې چې نبی پاک الله تعالی ته دومره نږدې شو لکه د یو قوس دوه کمانه نو فاوحا الی عبده بیا الله تعالی خپل بنده ته وحی وکړه ما اوحا چې څه یې ورته کوله یعنې کومې تحفې یې ورکولې چې ستا امت کې څوک شرک ونه کړي زه یې بخمه درود تا باندې ووایي زه ورباندې 10 رحمتونه نازلوم په یوه نیکۍ 10 اجرونه ورکومه او منځونه 15 ثواب د 500 او که څوک وایي چې نه دې قاب قوسین نه مراد ودنه نبی پاک او جبرئیل د بیا تقدیر ته ضرورت ده فاوحا جبرئیل الی عبد الله ما اوحا فاوحا جبرئیل الی عبد الله دی الله بنده ته جبرئیل وحی وکړه کومه چې کوله لکه څنګه چې مدینې ته ورته وحی راوړه نو التم الله جبرئیل ته جبرئیل بیا رسول الله شپږ سوه وزرې وې دوه ځلې لیدلی و یو ځل د مکې په یو خوړ کې چې غار حرا نه راښکته شو دویم ځل په سدرة المنتهی کې شابه شابه قال حدثنا زيد عن الشيباني قال سألت ذرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل لیدلی ده الله یې نه ده وایي کتلی او د جبريل 600 وزره معنا جبريل په خپل شکل اصلي کې کتلی ده په سفر د معراج کې ملکوتی سفر کې دی الله د قدرت عظیم نخې نخانی ولیدي وبه قال حدثنا قبيصة إلى آخره عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا رفرف ویلی کېږي فرش دا تاسو چې په څه باندې ناست دی ته فرش وایي تک شین فرش په فضا کې د ځمکې او د اسمان ترمنځ فضا کې شین فرش غوړېدلی او دا فرشته پرې ناسته وه او د اسمان یو پوټی هم نه ښکارېده ټولې کنارې د اسمان یې پټې کړې وې د مشرکینو زرو نه ډېر خدایان خو دا درې پکې مشهور او لات منات عزا دا پکې بیل بیلو یو د محبت دپاره او بل د جلب منفعت او بل د دفع د مضرت د دی په ګمان باندې نو دی به په دې باندې قسمونه لکه موږ وایي والله بالله تله دی بل باللات والمنات والعزا شه وبه قال حدثنا مسلم الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما اللات والعزى لات پاسر کې یو بزرگ سړی و یلط السویق للحاج د به ستوان جوړول د زیتون په تیلو کې واجیانو باندې به خوړل هغه بزرگ چې مړ شو په همغه ځای باندې بوت کېښوده د لات په نوم باندې دا په معنا د لا اله نو دغه ځای ته به دی راتلو تبرک دپاره به یې سجدې کولې وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى که یو سړی قسم وایي چې په قسم کې وایي واللات والعزى والمنات نو دا ویل دوه صورته دي تاسو مشکات کې ویل یا به سهون و غفلتن سړی به مسلمانی نو لا اله دی وایي دې لپاره چې بیرته تجدید د ایمان وکړي توبه عن الغفلت دی وباسي او کدی په قصد تعظیم او د احترام باندې ویلي لکه څنګه چې قبل الاسلام د دې په نس دا محترم او معظم وکنو او عقیده د تعظیم او د احترام نو دا سړی کافر شو بیا توبه دی وباسي د کفر نه بیا د سره ایمان راوړي باب قول الله تعالى ومنات
قال الشاب وبه قال حدثنا الحميدي الى اخره قال حدثنا الزهري سمعت عروه قال قلت لعائشه فقالت انما كان من اهل مرجمان الطاغيه التي بالمشلل مشلل دی او مقام نامه و د شګو ډیره او پاغه باندې د ابوتی خول لا يطوفون بين الصفا والمروه فان الله دی خلکو به صفا مروه کې نه مشلل کې به طوافونه کول د منات نه ان الصفا والمروه من شعائر الله فتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال سفيان منات بالمشلل من قضيل وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروه قالت عائشه رضي الله عنها نزلت في الانصار كانوا هم وغسان انصار او غسانیانو به د اسلام نمخ کې د احرامونه د منات د بوت سره تړل په قدید او مشلل د دې علاقو نمونه قبل ان يسلموا يهلون بمنات مثله وقال معمر عن الزهري عن عروه عن ام عائشه رضي الله عنها كان رجال من الانصار ممن كان يهل لمنات ومنات سلموا بين مكه والمدينه قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروه تعظيما لمنات من بعد منات تعظیم کو مشلل او قدید کې به من طوافونه کول صفا مروه ته نه وای بس هغه کیسې د اسلام نامه کې ختم دي و بسای بین صفا او مروه کوي التبانه کوي باب قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوه او دی الله ته سجده او عبادت کوي زکه سجده یا المنز عبادت د نور اعمال یا سجده دا زکه ویل چې په ټولو عبادتو کې سجده هغه عبادت ده چې د تعظیم او د تواضع اخري بارډر او سرحد ده وبه قال حدثنا ابو معمر الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسلم المسلمون والمشركون دا سورۃ نجم کې چې نبی پاک مکه کې سجده وکړه نو مؤمنانو سجده وکړه او مشرکین هم سجده وکړه حتی چې आवाज خوره شو چې ټول مشرکین خوشاله افرایتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى غرانی قسم پکې نو مشرکین هم په سجده باندې پریوت وشا ولی الله صاحب چې زمو مؤمنانو خو سجده په تب د نبی پاک وکړه دا مشرکین ولې سجده کړي دی واکه په سجده باندې پریوت دي نو شاه صاحب وای د مشرکین سجده چې وا دا غاشیه الهی وا دا د الله له طرف یو غاشیه راغله ټول بیهوش شول په حالت دی بیهوشۍ کې په سجده پریوتل او دویم تعبیر دا څه کړی دا یو غیبی تصرف دا یو جبری او قهری تصرف دی دا سجده په خپل اختیار نه دا کړي د قهرن جبرن کرهن کړي دا غیبی تصرف او جبری تصرف طوعا مؤمنان وکړه کرهن مشرکین وکړه او دا غاشیه الهی وا د خدای د طرف د سه حال په بدی باندې راغی چې بزان نه پوهه ته په سجده باندې پرې وته غیبی تصرف مرتوی جبری تصرف موي غاشیه الهی مویل قال حدثنا نصر بن علي اخر عن عبد الله رضي الله عنه قال اول سوره نزلت فيها سجده هغه سوره نجم ول قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد ما قامه الا رجل لا يدرك اخذ یو سړی امیه بن خلف یو موټی شګه را اوچت کړ پټان دی ولا وای ماري پر ادا کافی ده وې دا بیا بدر کې مردار شول فسجد عليه فرايته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف اقتربت الساعة ګورا دا ساعت قیامت ته وی قیامت را نږدې شو مجاهد سے وی مستمر زاهب دا کم حالت چې دا ختمي کی تیری کې مزدجر غایت فی الزجر لا مزید علی مزدجر اغه زجر او زورن ته وی چې هغه انتها ته رسیدلی او دی هغه نه مزید نور زجر نه نو قیامت د کافرینو د پر داسې زجر ده چې د دې نه مزید نور زجر نشته فاستو تیرا جونین دا ویل قوم نوح علیہ السلام په حق کې وای دا لیوانه دا او لیوانتو به وګر شو واستو تیرا لیوانه دا او لیوانتو به وګت شوی دا نوح علیہ السلام ته به ویل دوسر ازلع السفینه ګور دوسر علی ذات الواح و دوسر درې شیانو ته وای او د درې وړو تعلق کشته سره ده اول تختې د کشته دویم رسۍ د کشته او دریم میخونه د کشته دا درې وړو مجموعي ته دوسر وای او کشته ته دا درې وړه ضرور دي ام تختې ضرور دي ام میخونه ضرور دي ام غټ کیبلونه دي چې کله ساحل تراشي الته لنګر چي نو دارسي الته تړي بیا لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله کفر دا من چې د نوح علی السلام ناشکری کړی دا
دا دی هغې دپاره د الله د طرف عذاب شول محتضر يحضرون الماء وقال ابن جبير مهدعين النسلان والخبر السراع منډې به وهي موقف طرف ته النسلان الخبب او تندکونه به وهي اوچتو ځایونو نه به ځانونه خویي چې کوم ځای کې شپېلې وهل شوي هغه ځای ته به ځان رسېل ګوره فتعاطا بیده د قوم صالح خبره ده چې هغې د لسو میاشتو بلار به اوښه وغوښته هغه د صفا غونډۍ نه راووته بیا د هغې بچی و بیا دی دقه د اوښه دې ته وویله چې یو ورځ به د چیني اوبه داس کړي یو ورځ به تاسو او چې به کوم ځای کې چیرېږي دې ته به څه نه وایي بیا یوه ښځه وه دوې لوریانې وې درې واړه ډمې وې د یو محفل جوړ کړه د ډمتوب دا قزار بن سالب په نوم باندې یو بدماش هغه یې راوسته و هغه ته ګډېدلې سندرې وې هغه ته وایي که دا اوښه دې مړه کړه نو زه او زما دواړه لورګانې تا نه قربان په هغې ډېر شراب څکلي و د شرابو نشه کې را پاڅېده په پنډیو باندې اوښه ووهله او په څټ باندې هغه یې مړه کړه فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا یخاف دوی ته پته نه وه چې څه به کېږي الله سم برابر المحتضر كحذار من شجر محترق ټول ټوټې ټوټې شول لکه ګایا الله كفر فعلنا به وبه ما فعلنا كذلك صنع بنوح واصحابه بس دغه عمل موږ ورسره وکړه لکه ټوکړه ټوکړه توره ګایا د قوم نوح سره چې دی د نوح علیه السلام ناشکري کړې وه قوم صالح سره چې دی هغه اوښه وجلې وه مستقر عذاب حق هله شاب يقال الاشر المرح اشر هغه چاته وایي چې یو فخر کوي بل متکبری او دریم ظالمی نو چې فخر کوي متکبری ظالمی هغې ته اشر وایه وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر هلکه سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه او قیامت نږدې شو انا وساعت کهاتین نبی پاک وایي دا معجزه د شق القمر د هجرت نه 15 کاله مخکې شوې ده حضور پاک مکه کې مینا کې ولاړو د مشرکینو مشران را جمع شوي ولید بن مغیره او نضر ابن حارث او عاص ابن وائل او ابو جهل رسول الله ته ویل چې موږ د خپل نبوت یو فرمایشتي معجزه وښیه وایي څه وایي دا سپوږمۍ ته اشاره وکړه چې راکوزه شي دوه ټوکړې شي نو که دا دې وکته رښتیا پیغمبر یې موږ دې منو رسول الله مبارک اشاره وکړه سپوږمۍ راکوزه شوه دوه ټوکړې شوه نیمه صفانه یو خوا نیمه بل بیرته اشاره وکړه نو دا ظالمانو په سترګو ولیده بیا دی څه وایي ویاره دومره لوی ساحر العیاذ بالله چې په ستورو په سپوږمۍ هم ستا سحر اثر کوي ایمان یې را نه وړه نو دا معجزه د شق القمر 15 کاله د هجرت نه مخکې دا واقعه را پیښه شوه بیا په دې باندې فلکیاتو والا هغې اعتراض کړی ده چې ان الفلک لا يقبل الخرق ولا الالتیام سپوږمۍ او ستارو کې نه سیرېدل راځي نه جوختېدل دا خو زړه فلسفه وه جدید ساینس او فلسفې وویلې چې افلاک خرق او التیام قبلوي اذا سماون فطورت دی زمونږ سره ومنه اذا سماون شقت دی زمونږ سره ومنه او دا د شق القمر معجزه موجوده ساینس منلې ده و سوال دا پیدا کیږي علامه ابن حجر اسقلانی وایي د شق القمر مسله نه عقلا محال ده نه نقلا محال ده او چې څوک محال او مستبعده ګڼي دا د جهان د صف اول جاهلان دي و سوال دا ده چې هلکه دومره عجیبه غریبه واقع چې سپوږمۍ په اشاره را ټیټېږي دوه ټوکړې کېږي او په مکه کې او دا چا ونه لیدله په نورو ملکونو کې نو مولانا صاحب د دې ډېر جوابونه دي یو جواب دا ده چې دا واقعه د شپې شوې ده بیا په مکه کې شوې ده په دنیا کې ځینې ملکونه دي چې په یو کې شپه په بل کې ورځ هغې به یې څنګه ویني دویمه دا ده دا موږ او تاسو دا دارالحدیث کې ناست یو رښتیا ووایه پرون په ټوله ورځ کې به تاسو اسمان ته 2 ځلم کتلي بیګا پرې ټوله شپه کې به موږ اسمان ته 2 ځلم کتلي سپوږمۍ تندر ونیسي عوام خبرې موږ نه یو خبر نو په دې وخت کې دا ټولو خلکو اسمان ته نه کته کنه اکثر لاندې ګوري کنه درېمه خبره دا ده
چې دا خو دومره اوږده نه وه لږ ټایم و په کم ټایم کې منټونو کې راکوزه شوه 2 ټوکړې شوه او بیرته لاړه د هندوستان یو مستند تاریخ ده ځکه د نبی پاک زمانه کې هندوستان هم و چین هم و دا 2 ملکونه و نو په هندوستان کې یو مستند تاریخ یو هندو لیکلی ده هغه نامه ده تاریخ فرشته تاریخ فرشته کې لیکلی دي چې زمونږ مشرانو او زمونږ اسلافو معجزه د شق القمر په خپلو سترګو باندې هندوستان نه کتل هندو ده دا تاریخ فرشته چې لیکلی هغه کې وایي چې زمونږ مشرانو دا په خپلو سترګو باندې لیدلی واله قال حدثنا مسدد الى اخره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوس گواهی وکي زما په پیغمبري کنه وفي قال حدثنا علي الى اخره عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وصار فرقتين وقال لنا يشهدوا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انشق القمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الى اخره عن انس رضي الله عنه قال سال اهل مكه ان يريهم ايه فاراه من شقاق القمر وبه قال حدثنا مسدد الى اخره عن انس رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر فرقتين باب قول الله تعالى اسی مولانا صاحب کتا شی اعتراض وکړي دا معجزه قانون دار چې کوم نفس الامر معجزه ده نبی قوم ته خو دا کایمان راوړ خره کنه فل حالین هلاکه او چې کله قوم د خپل مرزي معجزه وغوړي فرمایشتي او قوم ونه مني بیا عذاب راځي نو په دې ولی عذاب رانه الته دی الله وعده ده ما کان الله ليعذبهم وانت فيه رسول الله موجود دی رسول الله موجودګي کې عذاب نه راته کان زګه کنده څلور وړه ور سيزلي وي خپل ته حضور موجود واله دا د نوح علی السلام کشته یادای وای کله چې نوح علی السلام کشته جوړول قوم به وه دومره به و چې به وشه بجوي موږ د سکلو بنه پیدا کو دا وای چې دومره وب راځي بیا کشته کې وای نوح چې کشته جوړوله د زمنګ په نگرانی کې جوړوله او کله چې وبد زمکه نه راو خټ کېدل او دا کشته دی وبو په سطح باندې روانه و نو دا زمنګ په نگرانی کې روانه و جوړم زمنګ په نگرانی کې شو الله وای او بیا دی وبو په سطح په طوفان کې هم روانه و نه ډوبېده دا زمنګ نگرانی و زمنګ لکنن سبا ویداری کشته کپتان ده دا د کشته انجینیر ده او دی هغه نگرانی کې کشته یو بیړه روانه ده الله تعالی وی دا جوړم زمانی نگرانی کې شو او دی وبو د پاس روانم زمنګ نگرانی کې ول د امت محمدیه اسلاف او صحابه او تابعینو دا د کشته نخې د جودي په غره باندې لیدلې ویل مولانا صاحب واوره 15 شپږ ابواب بدل تراشي او پر 15 بابونو په ټولو کې ولفظ د مذکر راشي فهل من مدکر نو د مدکر معنا یو د یاد کا بیا په 15 معنا بابونو کې باندې کېږي مدکر یو معنا د بار بار حفظ کون کې یادون کې د قران دا یو معنا شو دویمه معنا الله وی ما قران اسانه کړی دا د ذکر د بار یو د ترجمه یو د عمل یو د واز ما د ذکر او د پند او عبرت د پاره په حل می مدکر آیات سو خواهشمن حضرات شته د چا خواهش کیږي چې د آیات کې مدکر خواهشمن حضرات څوک شته خواهشمن حضرات چې ما ورته قران اسانه کړو دوی یاد کی وای اوس لوستل مسانه کړی دی الى اخر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فهل من مدكر شب عادیان سمودیان چې مونږ هلاک پزمکه داسې پراتو ته به وای چې دا د کجورو ونی دی را ورزیدلی دومره غټ غټ واله وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخره عن ابي اسحاق انه سمع رجلا سال الاسود فهل من مدكر او مذكر فقال سمعت عبد الله يقرأ فهل من مدكر او ټول مدکر ویل یو قرات کې مذکر راغلی وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر دالا باب قول الله تعالى فكان دالن دلالت کون کړه
ولقد يسرنا القرآن لذكر وهل من مدكر وبه قال حدثنا عبدان وإلى آخره عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل من مدكر باب قول الله تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر د سحر په ټیم کې بدای باندې عذاب راغی لازم من ورته ویلې قلنا فذوقوا عذابي ونذر وڅکې زمنګ عذاب او وڅکې عذاب زمنګ دی ويرون کو د لاسه چې فرشتي دي وبه قال حدثنا محمد بن اخي عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فهل من مدكر باب قول الله تعالى ولقد اهلكنا شيعا فهل من مدكر ما د دې په مثال ډېر کافران هلاک کړي دي اهل مکه په مثال آیا څوک پښمن نظرات شته چې د هغه حالات په قران کې وګوري او عبرت والیل وبه قال حدثنا يحيى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر باب قول الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر ورا په غزوه بدر کې رسول الله مبارک ته خیمه و درولې واغې کې ډېر وګړه دعا وکړه یو ټکه به کې دا والله مینی انشدک عهدک و وعدک دې به څه معنا کو اے خدای زتا ته قسم در کوم ستا په عهد او وعده باندې نه دا معنا ونه کې اللهم اے الله انی انشدک عهدک و وعدک اے الله زستا دی عهد او زستا دی وعده طلبگار ما زستا دی عهد او وعده طلبگار ما تا ما سره عهد او وعده کړی و د مدد او نصرت نو زینن طلبگار ما موږ درې سو دیار لسی اته توري دي او کافران زر دي نن در نخپل وعده غواړم را سره پورا کا پوه شو کنه اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم دا جمله مګرانه ده اے الله کستا مرضی وی دنن نفس په پزمکه صرف بت پرستان پاتې بت پرستی به کوي الا پرسو خدا پرس به پاتې نشي دا 314 مسلمانان دي کدا مړ شي نو زمکه به بت پرستانو ته پاتې شي پزمکه به صرف بت پرستی او که زمنګ مدد دی وک بت پرستی ختم شوا الا پرستی او خدا پرستی به پاتې شي قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب بن الاخي عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في خطبه يوم بدر اللهم اني انشرك عهدك ووعدك اللهم ان تشاء لا تعبد بعد اليوم جنن نفس بستا عبادت څوک نه کوي صرف بت پرستان بیل وې دی الله رسول ډیره الحاح دی وکړه مبالغه په دعا دی وکړه دا ډیره د نور مکول صغری واچولې پورې واچول راوته د پهلوانانو پشان وې سيهزم الجمع مکه نه راغله دی یو زر کسانو لخر به مغلوب شي ويولود دبر شکست بو کې منډه به وهي بل ساعت موعدهم زمنګ او د دې وعده زې قیامت ده وساعت ادها ساعت قیامت لوی هیبتناک شیدا و امر او ډیر تاریخ حقیقت ده دا ډیر لوی افتم ده او هیبتناکم ده او تاریخ حقیقت هم ده باب قول الله تعالى ولساعة موعدهم وساعة ادها وامر يعني من المرارة مرارت و مرارت ولیکی کی حیبت تا تریخوالی تا وبه قال حدثني ابراهيم بن موسى الى اخره قال اخبرني يوسف بن ماهك قال اني عند عائشة ام المؤمنين قالت لقد انزل على محمد بن مكة واني لجارية العب بل الساعة موعدهم وساعة ادها وامر دا آیاتونه چې راتله مکه کې ویزله کم عمر جنیو په ګالیو کې به مې جنکۍ سره ګوډیانې کېنولې وبه قال حدثني اسحاق الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في خطبة له يوم بدر انشدك وعهدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد دې معنا خو یاد شوی دواړو کنه زستا د عهد او وعده طلبګار ما اے الله کستا مرضی وي نو پس مکه به صرف بت پرستان پاتې شي کدا کسان مړ شوال اخذ ابو بکر بيده وقال حسبك يا رسول الله فقد الحمت على ربك وهو في الدرع او صغرو کمیس اچول او د خیمه نه راووتل سيهزم الجمع ويولون الدبر ولسان موعدهم والساعة ادها وامر قال الشام سورة الرحمن واقیم الوزن وزن مراد د ترازو ډنډه ده د ترازو ډنډه ټیک کوي په انصاف باندې اني هغه یو قسم ترازو چې دوه پلی وي منځ کې ډنډه یا باز خلک د لاس داسي کی وې دا ډنډه د ترازو ټیک کوي
ځان ته ډنډه وهئ مه بلکې په انصاف باندې وزن کوئ والعسف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدركه بوسو ته ویلی کېږي او چې غنم او جوار وږې ترې لرې کې ټانټې او شول والا بوس واښه او د غنمو بوس دې ته اسف ویل والريحان ورقه والحب الذي دا دانو ته وایي جوار غنم وربشې والريحان في كلام العرب الرزق ریحان عربان حلال رزق ته ویل والعسل يريد المعقول من الحب او بعضې وایي چې عصب دا چې کومې دانې خوړلی کېږي خو دا ډېره اغربه معنا ده والريحان النبيل الذي لم يوكل وقال غيره ریحان هغه ته وایي چې لا جوارم کچی غنمم کچی وربشم کچی وقال الضحاك والعسف الطبن وقال ابو مالك بوسو ته ویل العسف اول ما ينبت دا ګوره هغه اته معناګانې دي عصب په اول ځل چې دا بوټي د غنم او د جوار او د وربشې د ځمکې نه راوټو کېږي وقال مجاهد العسف ورق الحنطة والريحان والريق والمارج واللهب اللهب الاصفر والاخضر من مارج من نار د اور زورداره زیړه او شنه شغله دې ته ویلی کېږي مارج د اور زورداره شغله چې زیړه او شنه یو لوګی پکې نه یل وقال بعض من مجاهد رب المشرقين للشمس في شتاء مشرق ومشرق ګوره یو مشرق الشمس صیف ده او بل مشرق الشتا ده مشرق کې انور د یو ځای نه راوچتېږي هغه شتا کې او په اوړي کې د بل ځای نه ورب المغربين مغرب في الشتاء والصيف لا يبغيان لا يختلطان او یو بل سره یو ځای کېږي نه یعنی دو بحرونه دي سمندران دي سمندر بینهما برزخ لا یبغیان یو خوږ سمندر ده یو تریو ده دا یو بل سره نه میلاویږي د تفسیر حقانی مصنف وایي ویزه 40 کیلومتره د داسې سمندر په غاړه غاړه تلی چې د یو اوبه سپینې دي د بل خړې دي یو خوږې دي بل ترشې دي یو ځای روان دي خو دا خوږې په ترشو نه می داخليږي میلاویږي او ترشې په خوږو باندې المنشآت معروف عامل طابق العلم من اصول فاما ما لم يرفع كل ګوره دا کشتۍ دوه قسمه دي یو هغه دي چې هغه ډېرې اوچتې دي هغې ته منشآت وایي یو هغه چې نه دي اوچتې بلکې یو فوټ لرګی ده چې کشتۍ کې ناستې تکیه دې کړي هغې ته غیر منشآت ویل وقال مجاهد ونحاس الصبح دا ویلی کېږي دا سرب به ویلي کې او د کافرانو په سرونو باندې به یې واچیل خاف مقام ربه يهم بالمعصيه فيذكر الله فيتركها بس یو ګناه کې مبتلا دی الله عذاب ورته یاد شي ګناه پرېږدي الشرب عبد الله من نار مدهامتان سوداء دوه به شواز دغه ورته وایي چې هغه د مخ او د لاسو د خپو د سر څرمن ورسره راولویږي او دلته وایي مدهامتان دوه باغونه به د ډېر شینوالي د وجې نه به تک تور ښکارېږي سوداوان من الری دومره اوبه به یې دې باغونو ته ورکړي چې د ډېر شینوالي نه به تک تور ښکارېل فخر کندوړی لکه خټه په بټۍ کې پخه کا به یې وټنګوه نو ټنګهار کوي ویقال منتن من طین لازب د داسې خاورې نه من حمأ مسنون کالفخار او من سلسال من حمأ مسنون هغه خټه چې تکه توره وه بدبوداره وه او ټنګېدله سور او سور دې یوه معنا ده د دروازې ټنګ ته وایي چې دروازه په زوره بنده کې د اوسپنې او کب او کبکبه کب او کبکبه دې دواړو یو معنا ده لکه سور او سور کب هم ویلی کېږي د دروازې بندولو سره چې کوم آواز او سر هم دې ته وایي معنا ټنګېدل دې ته به فواکه ما يتفقه به الرجل قبل الطعام او بعد الطعام ونخل ورمان دی ور باندې عطف کړي دي نو بعض علما وایي چې عطف برای اهمیت ده چې په ټولو میوو کې دا محتم بشان دي او بعض وایي چې نه امام ابو حنیفه خو دې ته خالص فواکه نه وایي هغه وایي چې دې کې معنا د غذایت پرته ده وایي که یو سړی قسم وکړي والله لا یاکل فاکهتن او دی کجوري وخوري و انار دی نه هنس کېږي
منګ وای دارمدار د ایمانو په یمین باندې عرف باندې د په عرف کې خلق دې ته فواکه نه وای لیکن دا اعز الفواکه دي د دې عتب په فاکهه داسې ده لکه حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى نو د اهمیت د پر صلات الوسطى په صلوات خمسه باندې عطف کنه او دا منځ هغه منځ دلته رومان او کجوري دا فواکه دي خو اعز الفواکه دي د اهتمام به شان دی وجه نه عطف واما العرب فانها تعدها فاكهه قوله تعالى حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى فامرهم بالمحافظه على كل صلاه ثم اعاد العصر تشديدا لها كما وعد النخل والرمان مثلها الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه عذابه او ډېر جنات او انسانان دي چې هغه ایمان راوړ او په ډېرو باندې کلمه د عذاب ثابته شوې ده وقد ذكروا في اول قوله من في السماوات ومن في الارض وقال غيره افنان افنان ونه د جنت به شاخونه ډېر لري ډېر شاخونه به پاږي کې او د جنت میوه به ډېرې نږدې وي دې یو معنا خدا ده چې ختميږي نه او دویمه معنا ډېر عجیبه ده وې د جنت میوه نږدې ده سره د دې چې دوه د پاسه بیا هوري بدر سره ناشتي اتیاز در غلمان بدر ته ولاړي او ته په خپل ډبل بیټ باندې هوري سره ناشته باغ ته وګوري یو انار یو سیب یو امبر خوښ شي زړه کې به راشي چې دا مې خوړلې وي هغه څنګه براوړان دي شستا مخه ته هغه انار سیب او امبر ته نه کټ شي هغه به صفا شي په خپل ډکره به شي استا په خله کې وي خدای کی وای کښخوند ور باندې نه وای همداسې به تیریږي خېټه کې ګړبړ نه پیدا کوي او چې کم ځای نه انار وشو کېږي په هغه سیکنډ کې په همغه ځای بل اناري سیب او ام وشو کېده همغه سیکنډ کې بالته بل کمی محسوس کېدل نشته د خدای په کم نعمت باندې تاسو سترګې پټوي هر ورځ الله تعالی په یو شان کې هر وخت دی الله یو شان ده وسګورږي هر وخت دی الله یو شان ده نو د دې څه معنا ده یو ځلی د یونان یو کس راغی سفیر عراق ته بیا کوفه ته کوفه خو د علم مرکز و نو علماء را جمع کړ یو لوی جماعت کې مرکزی وې زه تاسو نه درې ته پوښتنه کوم که جواب امرا کنو تاسو دین او مذهب حق د انعام در کوم او که جواب امرانه کنو معنی چې تاسو دین نه حق علماء راغلو خو څوک نه برابر دي چې مناظره ورسره وي یو بوئی چې تاسو ودرګ بل وینا تاسو مشرانه پدې کې امام ابو حنیفه کم عمر نعمان والد واغه سره راغلی او حضور له عالم هغه ته داجی زب ورته جواب وایم هغه کینه بچی ته وړو کې معصومه د دومره د علم غرونه سمندرونه ناس دی یو نه تیاری چې دوه درې واری ویلې یو عالم ور باندې خیال شو وی جی دا هغه څه وی ابو حنیفه دا نعمان څه وی ویل نعمان خدا وی ثابت پلارو ویل نعمان وی چې زه جواب وایم مړ پرې د چې وی کنه او کدی پړ شي مونږ وی د معصوم چڼو او کوي غټل زمسترګي به اوچت شي نو دی وخت دی راوته مقابله علماء جمعه ډک دی وخت دا سفیر ولال د په منبر باندې وې څو سوالات دي وې درې وې دا تاسو وې چې کله یوم هو فی شان هر وخت الله په یو شان کې دغه وخت ما ته وې دغه اوس الله په کم شان کې دی وخت دی الله شان څه ده دویم تاسو وې چې الله په عرش باندې ده هغه مجسمه وو یعنی الله په عرش ناس ده نو چې کوم طرف ته مخ یا خلق به ویني چې کوم طرف ته شاوی هغه بنوي نو دی الله مخ په کوم طرف ده او شا او درې مداده تاسو چې الله یو د ولی یو ده د دنه ولی مخ کې بل څه نشته امام صاحب دا سوال دی ویاو وی خطر او کوشا زکه سائل ذلیلای هغه لاندې ودرېږي زه مجيب ما مجيب علی اعلا په اعلا زې ودرېږي نو هغه سفیر راخته امام صاحب بره وخته نو سفیر ته ویل و یو جواب می درک دی الله شان په دی وخت کې دا د چې ته یونان نه ذلیل راوسته په منبر ودرولې او بیا د منبر نه راکوس کړو زی منبر ته وخه جوړم ته ذلیل کړو ماته عزت راکا فعل حال دی الله شان ده وی جواب دی وشو قبل درک مینه بس ټیک د ز قناعت مې وشو به یو شمع راوړې
شمع راوړه امام صاحب ولګول او په دې ورغوي کې کېښوده نو د سفیر ته یې وویلې وې دې کې مخ او شا راته وښیه وې نه دا خو نور ده څلور طرفه رڼا کوي دې کې مخ او شا نه وې نه یې به ته ښه وګوره وې نشته وې الله دې په دې دواړو سترګو ړوند کا دا یو مجازي نور ده په دې کې مخ او شا نه منې او الله تعالی حقیقي نور ده الله نور السماوات والارض په هغې کې بیا ته څنګه مخ او شا منې دا نور مجازي ده ما او تا جوړه کړې شمع ده او رڼا کوي دې کې ته مخ او شا نه منې او الله نور حقیقي ده په هغې کې مخ او شا د کوم ځای او دریم نمبر ورته وایي چې ګوره ته وایې چې الله نه مخکې ولې بل څوک نشته الله ولې یو دا ګوتې ورته ونیوې دې نه مخکې څو دي وایي څلور وایي دې نه مخکې څو دي وایي درې وایي دې نه مخکې څو دي وایي دوه وایي دې نه مخکې څو دي وایي یو وایي د دې نه مخکې وایي نشته وایي نه وګوره یې به وایي ولې نشته وګوره یې به وایي نشته ځکه دا خو عادت ده او یو مبدأ العدادي عادت شروع کیږي د دې نه یو نه مخکې بل عدد نه وي نو هغه ورته چې وړون ده دا ریاضي ده دا مجازي او ده د ده نه مخکې بل نه منې او الله حقیقي او د هغه نه مخکې بیا به څنګه بل څوک منې نو درې واړه جوابات امام صاحب کم عمرۍ کې ور او بلها انعامات راوړي هغه بیا په مشرانو علما او بیا ورته وایي زه خو د دې چڼه یم کشر طالب یم تا غوندې واړو خلکو ته واړه سوالاتو جوابات موږ وایو او د غټو خبر نه و چې غټو کې یو نه تیارېده وایه بچو بچانه مرض و چاته څوک مریض کی چاته عزت ورکی چاته ذلت څوک وزیر اعظم کی څوک اسیر اعظم کی څوک جیل ته بوزو څوک جیل نه راوباسي دغه دی الله تعالی اله وقال ابن عباس رضي الله عنهما قدهم حاجز الانام والخلق نضوخه یو دو باغونه دي د مخ کې باغونو نه ومن دونهما جنتان هغه د اعلی درجه دي او دلته دو باغونه نور دي دا د کم درجه دي دي کې چینی دي ندوختان فیاضتان جوش او فواره وهون کله صاحب الانتقام د کافرانو نه والانعام او ذل جلال والاکرام او صاحب الانعام د محسنینو د پاره مرج الامیر عرب علی وی چې کله بادشاہ د قوم آزاد پری دي د مظلوم ته پوس د ظالم نه نه کوي چې څوک څه کوي دی ورته څه نه ویل مرج ته دابتک تا خپل سورلی پرې خودله په چراغا کې سنفرغ لكم ايها الثقلان زرد جزو فارشم تاسو د انسانانو پیریانو نو سوال دا چې الله مشغول د مصروف ده چې دا به فارغ شم ته ورته چې دا بنا د په محاوره عربي باندې لکه بلار زوی ته وای خدای به مې درته اوسګار کې بیا به خبره کوو یعنی ستاسو د جزا او د سزا وخت او ستاسو محاسبه خامخا روانه د پاتې کېږي نه دا محاوره عربي ده لا تنفر انزل لا تفرغن لك زبتا تفارغ جمع وما به شغل عرب وای خو هیڅ قسم مصروف نه اله د دې دوه باغونو نه علاوه د کم درجه دوه باغات نورم شته دی اله قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن النبي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان فتنه انيتها وما فيها یو جنت بداسي چې د هغه ټول آبادی به د چاندې نه ډیکوریشن به د چاندې نه او دویم باغ بداسي چې د هغه ټول بنگلې بم د سونی او پکې دنه ډیکوریشن بم د سونی ویل د جنتیانو دی الله من کې به نور پردې نه یو پرده د کبریا او د لوی به پرتای بغیر د پردو به دی الله مختګوریل حور ته حور ولی وای حورا سرس پینا خزا چې سرس پینای نه خالص سرای نه خالص سپینای وی سپینا او مخ سوري نو سرس پینا غټو غټو سترګو والا چې د سترګو توري خط توري او سپینې خص پینی چې خاوند ورته وګوري په کتوې سترګې حیران شي چې داله څومره خسته خزره
فل خیام یو معنا پرده نشینی دی پردو کې ناشته دي دویمه یو خیمه ده د مجوف ملغلره نه جوړه شوې ده او شپېته میله ده یو هوره به یو زاویه او کنج کې ناشته او جنتی به ورزي صحبت بکای زکالته زانونه جمع تبلیغونه گشتونه نشته خوراک او جما ده یو جنتی بر څلويخت دنیوي ځوانانو طاقت په دې ټول هورانو به چکر لګی او چې هر ځل ورسره جما کوي دا به باکری که یوې سره کوي که بل سره کوي په هر ځل به دا باکری داسې به لکه زه چې دې سره په اول ځل باندې میلاویږم سوداء الحدق چې د سترګو تورې ښه تورې او سپینې ښه سپینې او سره سپینه یاله او بند کړي به خپل نظرونه په خاوندانو باندې خاوند غیر په بل طرف ته نه ګوري او خاوندان به دې ته ګوري لا یبغین غیر ازواجهن اوس خو ښځه ته پسې روانه او ګوري به څلور طرفه دکاندارانو ته او خلکو ته قال حدثنا محمد بن مسنى الى عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوهه یو ملغلره د خېټاوره هغې نه به خیمه وي شپېته میله به اوږدی او په هر کونج کې به یو بیبي هوره ناستی ما یرون الاخرین هغه نورې به یې نه ویني یطوف علیهم المؤمن جنتي به ورځي جما به ورسره کوي بیا به بلې ته ځي بیا به بلې ته ځي وما فیهما دوه جنتونه بنګلې به د چاندینه او د هغې ډیکوریشن به هم د چاندینه او دوه بنګلې به هغه د سونې نه او چا د هغې ډیکوریشن به هم د سونې هله وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربهم جنت عدن کې به د الله سره ملاقات کوي د جنتیانو د الله منځ کې به نورې پردې نه یوه د لویې پرده به او د ټول به د الله تعالی مخ ته په جنت عدن کې د ملاقات په وخت کې ګوري اللهم ارزقنا